السلام علیکم. اوس ریسنټلی د پهلګام د حملې نه بعد چې د دنیا مختلف صدرانو مختلف وزیر اعظمانو ملکونو خپل سټیټمنټس کې خودل د پهلګام د حملې مذمت وکړو او بیا یې هر چا خپل سپورټ وکړو، چا د انډیا سپورټ وکړو، چا د پاکستان سپورټ وکړو. په دې دوران کې د فلسطین صدر د فلسطین پریزیډنټ محمود عباس هم خپل سټیټمنټ کې خودو، هغه هم د پهلګام حملې مذمت وکړو. ټیک د پهلګام حملې مذمت خو یې وکړو، ورسره یې سپورټ شو کو د انډیا چې موږ د انډیا په حق کې ولاړ یو. او دا خبره مختلف قسم نیوز آوټلیټس کور کړله چې د فلسطین صدر پریزیډنټ د فلسطین محمود عباس وایي چې سپورټ فار انډیا د هندوستان د انډیا سپورټ فار انډیا نریندر مودي ته خط هم ولیکو. اوس په دې خبره باندې زمونږ بلاشه خلک حیران پدې دي چې پاکستان چې دی د فلسطین سره ډیر جوخ ولاړ دی، د فلسطین په حق کې دومره ولاړ دی چې دغه لپاره ریلیانې وباسي، په خپل ملک کې غوبل راغستی، د فلسطین دپاره اواز اوچتوي، د فلسطین جنډې د فلسطین رومیالونه په بار ملکونو کې اوچتوي، د اسرائیل خلاف بایکاټ کوي صرف د فلسطین دپاره. نو بیا څنګه د فلسطین صدر سټیټمنټ داسې ورکوي چې هغه نه فل دا شو کېږي چې د انډیا په حق کې ولاړ دی، سپورټ فار انډیا هم پکې وایي، د پهلګام حملې مذمت خو یې وکړو خو سپورټ فار انډیا هم پکې وایي. زمون خلک په دې باندې ښه کافي حیران دي. زه تا په خبره باندې پوه کم د مودې راسي چې زه دا کلاسې ظلمه که نه، نو په دې خبره باندې زه کوشش کوم چې دا خلک پوه شي، خو بلا خلک پې اوس هم نه دي پوه چې په دې دنیا کې هر طاقت لګیا دی خپل نظام قایمولو دپاره کوشش کوي، خپل حکومت خپل پاور قایمولو دپاره کوشش کوي، او د هغې دپاره استعمال کېږي بیا د ایډیالوجیز، د نظریات، مایندز به د ځان سره، خلک به د ځان سره، ذهنونه به د ځان سره یو ځای کړي د نظریاتو په ترو باندې. نو د نظریاتو استعمال پکې کېږي، نو په دغه ځای کې بیا د مایندز په خپل منځ کې کنفلیکټس راځي. او زه تا دلته کې په دغه دو مایند سیټس باندې لږ غونته کې په اسانه طریقه بیا پوه کوم. دې خوا زما خبرې ته غوږ کېده. وګوره دا زمونږ په پښتنو کې هم شته، زمونږ پښتون قوم نه دی، پښتون، پټان، بتان، هر څه چې ورته وایي، پښتون، پښتین څه چې ورته وایي، په ده کې هم داسې دوه قسمه مایند سیټس دي. ته وګوره که نه، فلسطین صدر خو دې ټایم کې یو سیټ ته کېده او هغه له خوا راتاویږو. ستا په دې پښتنو کې بلا شی کسان داسې شته دی چې هغه دې ټایم کې هم وایي چې مودي زنده‌باد، هغه اوس هم وایي چې هندوستان زنده‌باد، هغه اوس هم وایي چې دوست هیواد هندوستان. که بل ځای ته پسې نه شي تللی، زما په کمنټ سیکشن کې وګوره، په هغې کې هم درته بلا شی میلاو شي. ولې دا وایي؟ اسپیشلی دا کسان وایي موږ د ظلم خلاف ولاړ یو، چې د ظلم خلاف ودرېږي بیا د ظلم خلاف ودرېږه. په دې خبره کې به منافقت خو بیا نه کوې که نه. که فرض کا په دې ځای کې په یو کور کې ماټر ګوله را پرېوځي او په هغې کې ماشومان زخمي کېږي، ظلم دی، د دې خلاف ودرېږي، زه هم دسه ولاړ یم، ظلم دی، د دې خلاف به ودرېږو، یو ځای به ودرېږو. خو که دقه شانته کې ظلم ستا په ګاونډ کې کېږي که نه، نو د هغې خلاف هم کم از کم خوله خو به کولاوې که نه. که ته کم از کم خوله هم نه کولاوې، الټه ستا په ذهن کې دا چا اچولي چې د زنده‌باد ووایه، دې مطلب دا چې تا ته سپورټ میلاویږي دغې طرف نه. دقه نریندر مودي و چې د په 2002 کې په ګجرات کې دومره مسلمانان وجلي و چې د ګجرات قصاب ورته په دنیا کې خلک وایي، ته د هغه زنده‌باد څنګه وایې؟ دقه نریندر مودي دی چې سټیزنشپ امینډمنټ اکټ یې پاس کو، د مسلمانانو خلاف اکټ، ته د هغه زنده‌باد څنګه وایې؟ دقه نریندر مودي دی چې آرټیکل 370 یې لري کو، د اسرائیل په شان سیټلینګز کول غواړي، آبادکاریان یې کول غواړي، د اسرائیل په دې وجه جوخ ملګری دی، د یو بل سره ملګري دي، ته څنګه د زنده‌باد وایې؟ دقه نریندر مودي دی چې وقف بل یې پاس کو، د مسلمانانو نه د مسلمانانو حق، د مسلمانانو ځمکې ضبط کول غواړي، سیم ایز اسرائیل څنګه چې هغه کوي، ته څنګه د دې نریندر مودي زنده‌باد وایې؟ همدقه نریندر مودي دی چې هغه په بلډوزرو باندې د مسلمانانو کورونه وران کړه، ته اوس هم د هغه زنده‌باد وایې. نو دلته بیا دا منافقت شو، بیا ته د ظلم خلاف نه یې ولاړ، ته سپیشلی خپل مایند سیټ نه دله پاور ورکول غواړي او د دقې مایند سیټ، د دقې نظریاتو نظام په خپله قایمول غواړي، دا د ظلم خلاف ته بیا نه یې ولاړ. نو مسله هغه ځای ته تاو شوله، مایند سیټ طرف ته، نظریاتو طرف ته. اوس زه دوه نظریات تا ته ایکسپلین کوم. ګوره، یو تا به ټکې اورېدلې، لیبرل او سیکولر، لیبرل او سیکولر، صحیح شو. بل طرف ته ریلیجیس مایند. اوس ریلیجیس مایند د نورو مذهبونو څخه زما سره نه دی نه نشته، ځکه چې نور مذهبونو کې هغه فیک دي ټول، چې کوم د اسمان طرف نه راغلي
نو هغه کې بیا تحریف شوی او هغه رد شو. اوس دې ټایم کې چې کوم د الله تعالی په نسبت باندې دین دی ریلیجن دی هغه صرف اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام. نو په دې وجه باندې په ریلیجیس مایند کې صرف او صرف د اسلام ذکر کوم د اسلامي ذهن. صحیح شو. اوس ګوره ته اول لیبرل سوچ او پیژنه چې لیبرل سوچ څه ته وایي. دا لیبرل ټکی وته د لایبرټی نه دی. لایبرټی مطلب ازادي. نو اوس فرض کړه ستا د ازادۍ نه دا مطلب چې انسان خپل ژوند خوشاله تیرولی شي. دومره ازادي وتی چې آزاد ژوند تیرولی شي. چا غلام کړی په زور نه. نو دا ازادي خو اسلام ورکوي. د اسلام نه خو بهترینه بل ازادي داسې څوک ورکولی نه شي. خو فرض کا ستا د ازادۍ نه دا مطلب ستا د لایبرټي نه دا مطلب ستا د لیبرل سوچ نه دا مطلب څنګه لیبرل سوچ چې د مغربي دنیا نه راولاړ دی چې انسان ته دومره ازادي ده چې خپل خواهشات هم په کومو طریقو مکمل کوي. نو چې مکمل کړي څه حدود نشته دی. الله تعالی څه قانون ولا نه دی ګدلې څه حدود نه دی ګدلې. بیا ته غلطه. ستا د ازادي بیا ازادي نه ده. دا معاشره بیا خرابوي. مثال کې تور پرته چې یاره ال جی بی ټی کیو بس داغه ډیزایر دی مکه چې مکمل کی. ګرل فرند او بوای فرند مکه چې مکمل کی چې داغه وجه معاشره غر کی هوتا غي ته سوچ نه کی. بس خواهشات دي انسان ته ازادي پکار نه. دسي ازادي بیا په اسلام کې نشته. نو زه دغه لیبرل مایند سیټ او دغه لایبرټي خبره کوم چې دا ازادي بیا په اسلام کې نشته. صحیح شو. نو ګوره د دغه لیبرل سوچ نه مطلب دا دی چې دی انسان سم آزادول غواړي. څه حدود پې نشته مړه کوه چې څونه د خواهشات یې پوره کوه پرابلم نشته دی. بل طرف ته دی سیکولر مایند سیټ. د سیکولر مایند سیټ نه دا مطلب دی چې د نظام د سیستم کوم چې حکومت چلیږي د سره د دین د ریلیجن د مذهب تعلق نشته. اوس ګوره ځینې خلک د سیکولریزم دا مطلب هم اخلي چې سیکولریزم دا مطلب دی چې هر دین ته پکې د هر دین وګړو ته پکې د هر مذهب خلکو ته پکې ازادي حاصله ده چې هغه د خپل مذهب عبادت کولی شي. که فرض کړه د سیکولریزم ته دا مطلب لري نو داسې بهترین سیکولریزم خو د اسلام نه بغیر بل څوک پیش کولی نه شي. دا فریډم خو اسلام د ځان سره راوړو چې هر مذهب والا خلکو ته ازادي ورکړه چې تاسو خپل عبادت ښه مزیدار کولی شي چې څنګه کوئ. خو که فرض کا جارج برنارد شا وایي که نه که مونږ وګورو په سیکولر لیول باندې ریلیجیس لیول باندې د دنیا ټول تاریخ ولټو نو د محمد نه سیوا بهترین لیډر نه راغلی دی نه به راشي. دا نوبل پرایز وینر جارج برنارد شا وایي چې په خپله مسلمان هم نه دی صلی الله علیه و آله وسلم. نو مطلب مې دا دی چې دغه سیکولریزم خو بیا اسلام هم مني. خو سیکولریزم اصل مقصد نه دی. اصل مقصد هغه دا دی چې کوم حکومت قایمیږي کنه کوم نظام قایمیږي نو د هغه نظام سره به د مذهب لینا دینا نه د سټیټ د ریاست پس مذهب نه. د دې دا مطلب دی. دا بیا بالکل په اسلام کې حرام دی. اسلام صرف د عبادت نوم نه دی چې ته په یو سیټ کې وکړه. اسلام پوره د نظام نوم دی. دین وی نظام ته داسې نظام به قایمې چې په هغې کې بالکل د امن و امان او د بهترین نظام اقامت وشي چې انسان پکې خوشحاله او آزاد ژوند تیری چې هغه ته څوک نقصان نشي رسولی. ډاکه په هغې کې نه وي. کرپشن په هغې کې نه وي. ماټرګولې په هغې کې نه ورېږي. آی ډي پیز په هغې کې د خلکو نه جوړېږي. بهترین او ښکلی ژوند سړی تیری. داسې نظام د امن نظام د دې نوم اسلام دی. نو هغه اسلام به دا کوي د نظام په ترو باندې. د نظام نه ته ایستی نه شي. اوس په خبره باندې پوه شوي ستا په ذهن کې ما صرف د لیبرل او سیکولر آیډیالوجیز کېنول. اوس دې خوا زما خبرې ته غوږ کېده. ستا په دې پښتنو کې بلا شی خلک داسې شته دی چې هغه لیبرل او سیکولر مایند وړي. لیبرل او سیکولر خو څه کې بلا شی پکې داسې شوي دي چې هغه دهریه طرف ته تللی دي او خو تا ته بیا ښه پته ده. اوس ته ما ته ووایه که نه هغه رایټ او لیفټ وینګ کې نه دی هغې کې پکې اوس نور هم راوتي دي فار رایټ او فار لیفټ. بس هغه قصیز دلته مې اپلای کړه. داسې حد ته پکې خلک تللي دي فار لیبرل او فار سیکولر ته چې د دوی په ذهن کې اسلاموفوبیک سوچونه ناست دي. مغربي دنیا نه دي دومره متاثره شوي دي چې هلته خو اسلاموفوبیا ښه په پروپیګنډې سره روانه ده. هغه اسلاموفوبیا د دوی ذهن ته کوز شوې ده. یا جانې مې یا انجانې مې یا ورته پته شته یا ورته نشته خو ورته کوزه شوې ده. اوس که ستا سره مولا بد کړي دي که تا سره طالب بد کړي دي دا بد په هغه پسې وروتپه. دا ته په اسلام پسې نشي تپلی. که په ریزنینګ او په لاجک خبره کوي که د جذباتو نه کار نه اخلي که د کم عقلۍ نه کار نه کوي او د عقل نه کار اخلي نو د اسلام په شان بهترین نظام نشته. چا چې غلطیانې کړي هغه پسې تپه. نو دغه اسلاموفوبیک سوچونه چې کله د دوی ذهن ته کوز شي سم ورکوز شي نو د دوی په ذهن کې بیا هر هغه کس چې هغه په خپله اسلاموفوبي کې دوی د هغوی یو قسم د سپورټ کوي.
اوس کاغه په خپل سیکولري او کني لیبرالي او کني دوی دغه سپورټ کوي. مثال کے طور پر دغه RSS راواله د مودي سرکار راواله BJP هغه فل هندوتوا غواړي سناتن درم غواړي هغه سیکولر نه دي خو ستا سیکولر لیبرال دغه په سپورټ کې بیا ځکه ودرېږي چې په هغه کې د اسلاموفوبیا پرته ده. نو اصل کې اوس ګوره دا د ځنه چې دا اواز د اغوی د زنده‌باد او دوست هیواد او دار او چتیږي د دوی جګړه اصل کې د دې مایند سیټ سره ده کوم چې اسلامیک مایند سیټ دی. اوس یاد ساته اسلامیک مایند سیټ نه زما مطلب د فرقي نظام نه دی یو ایکستریمیست سوچ نه دی چې بس ټوپک راواله درز شروع کا ګوریلا وار شروع کا د ګوریلا وار خو موږ خلاف یو ګوریلا وار په اسلام کې کم دی یار. جهاد کول دا د فوج کار دی. دا اوس هم چې فتوا ورکړله کنه مفتی تقی عثماني صاحب مفتی منیب الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب نو د دوی د فتوی دا مطلب نه و چې ته لاړ شه جګړې له د ځینې خلکو په سم اور واغستو د هغوی دا مطلب و چې د اسلامي ممالکو افواجو باندې دا فرض شو چې دی جهاد وکړي د هغوی مطلب د فوج نه خو دا کم خلک پې ډېر زیات ګرم شو که نه نو دې کې خو ځینې داسې وو چې هغې ته خو مونږ سیکولر لیبرل فل نه شو ویلی زه هغه څه نارمل مایند سیټ والي وو خو څه د اختلافاتو د وجې ګرم شو او بلا شی په هغه کسان په ګرم په دي وو چې هغه لیبرل او سیکولر سوچ والا خلک وو هغوی دا نه شو برداشت کولی. او د کمال خبره دا ده بله کمال خبره ده ته وکړم چې دا اوس چې جنگ شروع شوی دی که نه د انډیا او د پاکستان جنگ خو خیر شروع نه دی مطلب د جنگ خبرې شروع دي نو بلا شی پښتانه پکې وایي داسې پښتانه پکې شته چې هغوی باقي مونږ جنگ له نه ځو د جنگ سره مونږ د جنگ په سپورټ کې مونږ نه یو جنگ د دوی اوس پخپله کوي. خبره دا ده چې دا خبره هغه پښتانه کوي کومو پښتنو چې پخپله جنگ د 1500 کیلومتر لرې نه لیدلی هم نه دی. دا اوسه پورې چې کوم جنګونه شوي دي که نه هغه لیبرل او سیکولرز نه دي کړي هغه اسلامي ذهن والا خلکو کړي دي. زه اګین ویم چې جنګ کول د فوج کار او د دوی کار نه زه د دې په حق کې نه یم خاصې دا خبره درته کلیر کوم جنگ د فوج کار دی په عامو خلکو باندې به نه کوي د عامو خلکو بچي به نه یتیمانان کوي عامې ښځې به نه کونډوي دا د فوج کار دی خو صرف دا مایند سیټ د تکلیر کوم دا کم چې لګي چې مونږ خو نه ځو جنګ له اوس په خپله ځای او دا هغه خلک کوي کوم چې په خپله د جنګ د سره نه لیدلی دی او نه ولا د جنګ چل ورځي دا جنګ کول چې کوم کړي نو هغه اسلامي ذهن والا کړي او هغه اسلامي ذهن والا خو ستاسو لګي نه هغوی څه ویلي نه دي غوبل تاسو راغستی مونږ جنګ له نه ځو مونږ خو جنګ نه کوو مونږ خو دا نه کوو مونږ خو هغه نه کوو. دا جګړه په دې ټایم کې د لیبرل او د سیکولر مایند سیټ او د اسلامي ذهن ساتلو والا د خلکو روانه ده. اوس یاد ساته په اسلامي ذهن ساتلو والا کې کسان هغه کسان دي کوم چې په قرآن او په حدیث باندې ایمان او یقین فل ساتي داسې نه چې صرف د یو فرقې د نظام سره نښتي او چې د دې فرقې نظام به قایموم او باقي ټولې فرقې خو کفار دي خو کافران شوي دي بیا سیز دغه ځای کې وران دی. او اسلامي ذهن ساتلو والا کسانو کې هغه کسان کم چې ایکستریمیست سوچ هم نه وړي مطلب چې داسې حد لیول ته رسېدلي چې بس په نسه خبره ټوپک راله بم راله او درزو مار کوه نه پولیټیکل سلوشن به ګورئ که په تاسو حمله کې دفاع کې جدا خبره ده داسې به پولیټیکل سلوشن کړی مطلب مې د خبرې نه سمپل دا دی چې څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کړي دي چې هغه شانته روانې بس چې نه د هغې نه لږ دې خوازي او نه خوازي. او د سیکولر مایند سیټ خو اوس یوه بله خبره هم انډیا هم ښه کافي کیش کړله او هغه د وزیر دفاع خواجه آصف یو سټیټمنټ ورکړی دی د استرالین یو انکر سره لګیایي او وایي مونږ خو د 3 ډیکیډز نه د 3 دهیانو نه مطلب د 40 کالو نه مونږ د غلیظ کار کوو څه کار کوو مونږ وایي دهشتګرد سپورټ کوو د امریکې د سپورټ په ترو باندې هغه هم زمونږ ځینې لیبرل او سیکولر کسانو راواغستل او سمې کیش کړله چې دا وګوره ده خو په خپله دا ومنله. ګوره زه به بیا خبره کوم چې زه بالکل د دغې خلاف یم ګوریلا وار نه و پکار ګوریلا وار د سره د ګوریلا وار په ترو باندې د سره ته امن قایمولی نه شي د دې نه به فساد جوړېږي خو که فرض که ستا سره اوس سړی لګیایي او تا غربی بیا به اوس څه کې ګوریلا وار خو بیا په هغه هم ختمې که نه په دې دنیا کې هر ملک هر طاقت پټ په پناه د قشن لګیا دی. ویګنر ګروپ څه شی دی یار د رشیا خپله آرمي ده ویګنر ګروپ یې څه له ساتلی دی پریګوزین چې مشر بیا چې ختم کو وایلوز او په جاز کې پرایویټ آرمي ساتلی ښه د امریکا خپله مضبوطه آرمي ده بلیک واټر یې څه شي ته ساتلی پرایویټ آرمي ده دا رشینز دا چاینیز دا امریکنز دا په افریقا کې مختلف قسمه ریبیلیس ګروپس ولې سپورټ کوي ګوریلا وار پې کوي د دغه ګوریلا وار به بیا حل څنګه راوباسي نو چې ختمې ګوریلا وار
چې هغه مونږ غواړو هغه اله ختمېدی شي چې اسلامي ذهن ساتلو والا کسان نه دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شانته کې زهد پکې هغه شانته کې ایمانی او هغه شانته کې مینجمنت کولی شي داسې قسم حکومت قایم شي داسې قسم حکومت قایم شي د انصاف نظام اله قایمېدی شي اله په هغې کې د ګوریلا وارز ختمېدی شي اله په هغې کې د امن نظام قایمېدی شي نو باقي چې د خواجه آصف کوم خبره کړې وه که نه دا ډرټي ورک ورته د دې د وجې نه ویلی و چې دا کم پرایویټ آرمي یو قسم له جنګېدل ګوریلا وار کې جنګېدل دوی اسلامي ذهن ساتلو ځکه دا ورته ځکه ډرټي ورک وي ګینې زه تاله ګارنټي در کوم که دا داسې یو پرایویټ آرمي وه یا داسې یو ریبیلیس ګروپ و چې هغه سیکولر و ده ورته په 20 کاله کې ډرټي ورک بیا نه وي ده ورته غلیظ کار بیا نه وي په ټوله دنیا کې داسې روان دی چلیږي او بیا هم دلته یو پیره زه بیا ویم چې زه د دغې په سپورټ کې هم نه یم چې اسلامي ذهن ساتلو والا کسان دي پټ په پناه باندې جنګ کوي جنګ د فوج کار دی چې دې طرف نه فوجي د هغې طرف نه فوجي چې په میدان باندې پته ولګي عام خلک ولې مړه کوي د عامو خلکو کورونه ولې ورانې اوورال د خبرې نه مې دا مطلب شو چې دا خبره به تا ته کلیر شوي چې دا جګړه د لیبرل او د سیکولر مایند سیټ او د اسلامي مایند سیټ ده او دا دواړه خپل نظام قایمول غواړي دی خپل نظام د دوی نظام خو داسې نظام دی چې هغې کې طاقت نشته په دې وجه باندې دا کله یو طاقتور ګروپ استعمالي کله بل طاقتور ګروپ استعمالي مختلف خلک استعمالي او دلته کې د دې کې طاقت شته څنګه چې آر اس اس هندوتو والا خپل طاقت جوړي يهوديان خپل طاقت جوړي عیسایان خپل طاقت جوړي او ظاهر خبره د طاقت نه بغیر ته سیستم قایمول هم نشي نو اوس دغه لیبرل او سیکولر مایند سیټ راواله دا ویسه د په ټوله دنیا کې په مختلفو ځایونو کې د یو بل سره په جګړه دي نو خو دغه قصیص خو په فلسطین کې هم روان دی چې فلسطینیان اسرائیلیان چې کوم دي اسرائیلیان هغه داسې فلسطینیان غواړي چې هغه لږ لیبرل او سیکولر سوچ والی چې زیات طاقت نشي تیارولی نو چې بیا یې مونږ کنټرول کولی شو نو د هغوی سره هغوی نرم چلیږي نو په هغې کې یو سیکولر سوچ ساتلو والا هغه محمود عباس هم دی زه محمود عباس ته ټوټلی غلط نه یم ځکه چې هغه هم دا غواړي چې زما فلسطینیان دي په امن کې خو غلطي په دې ځای کې شته دی چې دا امن ډېر وخته پورې قایمېدی نه شي چې ته په فیوچر کې وګورې تا ته پته شته دغه محمود عباس یو څو ورځې مخکې حماس والا ته دا کم حماس چې دې ټایم کې د اسرائیلي فوج سره جنګېږي دغه حماس والا ته ویلي سنز آف ډاګز معذرت غواړم خو په پښتو کې د دې معنی دغه شانتې کېده چې د سپي بچي د هغه حماس ته ویلي کم حماس مشر یحیی سنوار چې خپل دا لاس یې پرې شوی او په چوکه باندې ګزار کو خو جګړه یې کوله پټ شوی نو د هغه حماس والا ته اشاره کوي د کم مشر اسماعیل هانیا چې شهید شو په ایران کې دننه د هغه حماس یادی چې په خپل سنی ګروپ دی خو د شیعه ګروپ حزب الله سره بالکل د مسلمانانو په شانتي ولاړو حسن نصر الله د اسرائیل په میزایل باندې شهید شو او اسماعیل هانیم او یحیی سنوار هم د اسرائیل په میزایل باندې شهید شو هغه اسرائیل ته یو ځای شوي لیبرل مایند سیټ دی که نه سیکولر مایند سیټ دی دا اصل کې محمود عباس صاحب چې دی د فلسطینین اتارټي دی مشر فلسطینین اتارټي صحیح شو دا فلسطینین اتارټي مطلب پی ایل او فلسطینین لیبریشن ارګنایزیشن دا تنظیم دی یا صرافات نوم په دې کې ډېر مشهور و تا ته به یاد شي دا لیبرل تنظیم دی دوی وایي چې موږ د مذاکراتو په ترو باندې د اسرائیل سره د دې مسلې د فلسطین د مسلې حل راایستل غواړو د دې کاته کې په 1993 کې په 1993 کې آسلو ایکارډز شوي آسلو ایکارډز چې سټیپ وایز به موږ د دې فلسطین د مسلې حل راوباسو او دا به د مذاکراتو په ترو راوباسو نو دا خو ګوره بهترین خبره د مذاکراتو په ترو باندې په کار هم دی چې عامو خلکو ته نقصان نه کیږي لکه مثال کے طور پر اوس حماس شو حماس ډایرکټ جګړه شروع کړل نو عام خلک بلا شي په هغې کې شهیدان چې مړه شو د 2 لکو پر خو کم از کم شهیدان شوي دي چې تا ته پته چې ته جګړه نشي کولی نو هغه ټایم کې بیا سټارټ کول نه پکار خو هغه شروع کړل وجه دا وه چې هغه په خپله هغه ته پته وه چې دا اسرائیل رو په مخکې باندې روان دی او د سیټلرز راولي او ځمکې زموږ نه نیسي مونږ سره بل څه چاره نشته بل څه حل نشته د هغې دپاره طاقت لازمي دی نو حماس طاقت تیارو دی وی چې مونږ د مذاکراتو په ترو باندې کوو نو د مذاکراتو په ترو باندې خو بهترینه خبره ځکه وه چې عامو خلکو ته خو به نقصان نه رسېدو که نه ښکلې خبره ده خو په مذاکراتو کې لکه مثال کے طور پر آسلو ایکارډز کې وګورې نو په دې کې بیا دا خبره هم ده چې دا اسرائیل ورته وایي چې ته به د سره نه آرمز نه ساتې ته به اسلحې نه ساتې او د فلسطین چې کوم نور ګروپونه دي هغې ته به مو وایي چې ته ډس آرم شه د محمود عباس د حماس ته دغه ډیمانډ وکړو چې تاسو اسلحې ټولې وغورځوئ ختم کړئ څومره چې قیدیان د اسرائیل نه نیولي دي هغه بالکل پرېږدوئ
اسرائیل چې سوي مطلب هغه وکړي. نو ټیک د بیا به ته ډېر په بهترینې طریقې باندې په خوشحالۍ باندې اوسېدی شي، خو چې طاقت د سره نه وي که نه، نو په مستقبل کې به بیا دا شی تا راسملی دا اسرائیل بیا ورسره ته څه نشي کولی. دا اوس دې ټایم کې تا له خوږه نوړۍ درکوي. د دې غټ مثال تا سره د یورپ په شکل کې کلیر دی چې یورپ ته امریکې وي چې ته طاقت مه تیاروه مړه، زه د حفاظت کوم. اوس په چې روس راکېښودل که نه د پریزیډنټ ټرمپ د وجې چې هغه د روس سره لږ خوږ دی، یورپ وایي چې ډېره غټه غلطي م کړې چې طاقت هم نه یې تیار کړی. طاقت تیارول پکار دي. اوس په امریکا سمې بدماشیانې خرڅوي، دوی ورته بیا هم جی جان کوي، دوی ورته بیا هم بوټ په ژبه باندې سټي. ضرورت دی، طاقت اوسه نشته. نو د دواړو خبرو څه ناڅه په خپل ځای باندې صحیح راځي، لکه د مذاکراتو په ترو باندې ته حل کولی شي، خو لا بهترینه خبره ده. خو په هغه مذاکراتو کې دا خبره مو وکړه چې طاقت به زموږ صحیح، زه سټیټ یم یا ریاست یم، خپل ریاست به ځان له طاقت نه تیاروي. او که نه نو بس بیا خو مجبورا شو حماس به بیا هغه اکشن کوي، او په هغې کې بیا د ټولو نه غټه مسله دا ده چې عام خلک متاثرین هغوی شو، 3 نسلونه د هغوی په ماجر کیمپ کې لوي شو، ظلم په هغوی باندې د حد نه سوا وشو. نو هلته کې بیا دا مسله ده. نو اوورال دا خبره چې وشوله که نه، د محمود عباس چې په کم انداز کې دا خبره وکړه چې وی سپورټ انډیا یا حماس ته داسې وي، نو دا د سیکولر د لیبرل مایند سیټ او د اسلامیک مایند سیټ والا یو جګړه روانه ده په دې دنیا کې. او بیا اسلامیک مایند سیټ نه ریلیجیس مایند سیټ چې دي په دې کې یهودیان چې کوم دي، هندوان چې کوم دي، عیسیان چې کوم دي، مسلمانان چې کوم دي، او په مسلمانانو کې بیا 1500 فرقې جوړې شوي دي. هر یو کس خپل نظام قایمول غواړي. نو که فرض کا اوس راځو سلوشن لا اخري خبره په حل باندې کو ختموي. که فرض کا مونږ وغواړو چې د امن نظام د قایم شي، لومبه زمونږ په دې پښتونخوا کې په بر وطن کې، په ښکته وطن کې لر او بر یو مسلمانان شو. مطلب د لر او بر د دوانو خبره کوم، د لر او بر څخه مونږ مخ خو مونږ وایو لر او بر یو مسلمان. صحیح شو. نو مونږ په د دې ځای نه دا شروع اچو چې مونږ د پالیټکس په ترو باندې، د سیاست په ترو باندې، د الله تعالی په دې ځمکه باندې د الله تعالی نظام قایمول شروع کو، او هغه بیا رو خورېدل شروع شي. د دې دپاره به مونږ ذهن سازي کوو، ذهنونه به د ځان سره یو ځای کوو، زمونږ طاقت به رو د ذهنونو نه سټارټل یو سیوا کېږي به، نو بهترین د امن نظام به په خپله باندې قایمیږي. اراده به مونږ کوو، توفیق به الله تعالی راکوي. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.